د وړو په ریټ کې یو پیره بیا ډېره زیاته اضافه راغلې ده. ځینې کسانو ته به د هغې پته نه وي. دغه شانتې که ټماټر وګورئ د ټماټرو په ریټ کې چې دا هم اضافه راغلې ده. مهنګایي چې دا یو پیره بیا سیوا شي ده. تاسو راته ووایئ چې ستاسو په علاقه کې د دې ریټونه څه دي. ټماټر چې دي یا خو د زمیندار شی دی نو هغه د ټایم سره خېږي او د ټایم سره کوزېږي. په دې کې د حکومت چې دی څه کار نشته. لکه زمیندار دی چې شی کم شي د دې د وجې نه چې دی هغه ګران شي. چې سیوا وشي یو فصل جو هغه د دې سره چې دی هغه ارزان شي. نو څه وخت ورځې مخکې چې دی ټماټر ډېر زیات ارزان و. اوس چې دی د ټماټرو ریټ چې دی هغه پورته ختلی. کوم چې د افغانستان نه راتلل نو هم لارې بندې دي. د هغې د وجې نه چې دی د افغانستان نه هم ټماټر نه راځي او که راځي نو په کم دغه باندې راځي لکه ډېر زیات نه راځي. نو د هغې د وجې نه هم په ریټ کې چې دا اضافه راغلی. خو د وړو په ریټ کې چې دا هغه اضافه راغلی او هغه د حکومت د طرفه چې دا اضافه راغلی. ځکه چې کله د زمیندارو د خرڅ وخت و چې هغو خپل طرفه خرڅول نو د هغو نه یې ارزان اخیستل. تاسو ته پته چې زمیندارو چې دی د دې لپاره به چغې وهل چې زموږ نه دا غنم چې دی دا ارزان اخیستی کېږي. او په هغه وخت کې چې دی په 1500 روپۍ باندې به 20 کیلو تیلې چې دا هغه ومیلاوېدل. په ځینې ځایونو کې په 1400 هم میلاوېدله. د هر علاقې چې دی جدا جدا ریټونه وو. خو زموږ په علاقه کې چې دی 1520 یا 1500 چې دی د دغې ریټه پورې به ریټ چې دی دا به چلېدلو. نو په هغه وخت کې به یې د زمیندار نه چې دی دا غنم به یې اغستل به د مالدار خلکو به اغستل. نو د هغې ارزان کړو نو د خلکو ته هم ارزان کړو او هغو ته ارزان چې دی دا واغستل. اوس د زمیندارو سره هغه غنم چې دی هغه ختم شو. اوس خالي مالدارو ته پاتې شو. دا ملک چې دی دا خالي د مالدار خلکو لپاره دی. هغو لپاره چې دی اوس ریټونه دوباره سیوا شو. کومه چې په 1500 روپۍ میلاوېدله هغه اوس एकदम چې دی هغه 2100 روپو ته هغه تروړه ورختله. پول پین چې دی هغه نو خو دویم نمبر کمړه چې دی هغه په 2100 روپۍ باندې چې دی دا میلاویږي په مارکیټ کې. تاسو راته ووایئ چې ستاسو په علاقه کې د وړو ریټ چې دی هغه څه دی. د 20 کیلو تیلې چې دی د هغې ریټ څه دی او ټماټر خو نن سبا په 220-250 باندې چې دی د هغې کیلو خرڅېږي. خو د وړو د ریټ چې دی دا راته لازم ووایئ چې ستاسو په علاقه کې د وړو ریټ څه دی.